من الشيطان الرجيم ألم ترى آیا ندی رسیدل علمستا آیا ندی کتلیتا الى الملأ منا الى الجماعة جماعت لرا من بني اسرائیل د بني اسرائیلنا دا یو قوم جالوتیان د مصر او د فلسطین او د بحر په غاړه کې اوسیدونکو نو د بني اسرائیلونه بچیان بوتل سلور سو سلويخ دا غلامان کړل یو صندوق د دی هغه هم تنه یو په ایران کې واچولو اوس دا خبره چې پیغمبر د دې سو کو اسماعیل علی السلام پیغمبر د دیو نو رب کریم دا واقعا ذکر کوي الم ترى ندی کتلیتا الى الملأ منا الى الجماعة جماعت لرا من بني اسرائیل د بني اسرائیلنا من بعد موسى من بعد موت موسى رستد وفات د موسى عليه السلام نا اذ په وخت کې قالو چې لنبي د پاره د نبی یعنی هغه نبی د دې چې اسماعیل عليه السلام لهم د پاره چې د نبی د پاره ویل دی ورته بني اسرائیل او اباس مقرر کلنا مونږ لرا ملکن بادشاہ امیرا داسې بادشاہ نقاتل چې جنگ وکاو ما هو عن امره د سره یعنی د پامر باندې فی سبیل الله بلا رد الله کې قال نو ویل ورته اسماعیل علیه السلام هل عسیتم هل پمانا د بل عسیتم بلکې قریب یې تاسو یعنی تاسو نه امید کیږي د دې خبرې ان کتبه کچره فرض کړي شي علیکم پتا سو باندې القتال او جنگ لرا مع ذلک الملک سر د دې بادشاہ نو امید د دې خبرې کیږي الله تقاتلوا دا چې جنگ بنه کوي تاسو قالوا نو ویل دی بني اسرائیل وما لنا سچل دی مونږ لرا الله نقاتل دا چې جنگ بنکو مونږ فی سبیل الله بلا رد الله کې وقد خامخا پتا کې سره اخرجنا وستل شي مونږ من دیارنا د کورونو زمونږ و ابناینا د بچو زمونږ بچی را د وستل دي غلامان کړي دي فلما پسر کلا کتبه چې فرض کړي شو علیهم پدی باندې القتال جنگ لرا تولوا من اعرضوا عن الجهاد دي رازقكم مخونه واړول د جهادنا الا مگر قليلا لك منهم ددينا چې 313 کسانو هغه مخوانړلو والله تبارك وتعالى عليم پوهه بالظالمين په ظالمانو باندې وقال لهم دلرا نبيهم پیغمبر ددي اسماعیل علیہ السلام ان الله یقینا الله تبارك وتعالى قد پتاکید سره بعث مقرر کړی دی لكم تاسو لرا طالوت علیہ السلام ملکن بادشاہ امیر کمانڈر قالوا نويل دي بني اسرائيل اعتراضا ان يكون كيف يكون سرنگ له دلر الملك بادشاہي علينا پمون باندې ونحن منچو حق منا اولا غريو بالملك په بادشاہي سره منه د دي طالوت عليه السلام نا ولم يؤتان دي ورکړی شوی دلر ساعتا فراخه من المال د مالنا هذا فقير لا مال له دا خو فقير دی د سره اسمال نشتا بقول دا طالوت عليه السلام مشکیو یا ساقیو خلق ورته داسې په درون نظر نه کتلا نو قال نو ویل د نبی د دی اسماعیل علیہ السلام ان الله یقینا الله تبارک وتعالى اصطفاه اختاره ورکړی هو دی طالوت علیہ السلام لرا علیکم پتا سو باندې وزاده زیات کړي د لره بستتند جهات د فراخه فی العلم په علم کې والجسم او په جسم کې پتا سو ټولو کې لوی مولا د بل ځواني وګورئ کنا ځواني ډیر خسته ده نو بادشاہ د پارا شرط علم او خسته ځواني دا هم ده والله تبارك وتعالى يؤتي ورکی ملکه بادشاہي خپل ځان ته زکه نسبت کړو چې د ټوله دنیا بادشاہ الہ العالمین دی دا نو ټول بادشاہان چې دا مجازي بادشاہان دي من یشاء چل رہی چې اراده وشي بس بادشاہي ورکی د چا په اعتراض دی چا په اعتراض نشتا والله تبارك وتعالى واسع فراخ دی رحمت ده علیم پوی دی بمن هو اهله چې څوک د اهل د بادشاہي کس پیجنی بیا ورته بادشاہي ورکی ویل ورته قومیانو علامه صدا د دې د بادشاہ نو ورته ویل شو علامه دا چې دا صندوق چې تاسو نه وړلې شوی دی دا تابوت فرشتو په هوا کې را روان کړي وي د چا په کور کې چې کې خودلې شنو همغه به بادشاہ وي بس وې قتل فرشتو را روان کړي دی په هوا کې د تابوت د طالوت علیہ السلام په کور کې دا کې خودلې شو بس کمانډر مقرر شو کسان تیار شو جهاد تروان شو او یا زر کسان یا اتیا زر کسانا فقال پس اویل لهم دیلرا نبیهم نبی ددی ان آیت ملکه یقینا علاما او دلیل فبادشاہ طالوت علیہ السلام کی دادا
ان یأتیکم دا چه را بشی تاسو ته تابوتا دا تابوت چې 3 غزه وګدو 4 غزه سور آدم علیه السلام ته پاتې شو نازل شوی او سلسله به سلسله دی ته پاتې شو د موسی علیه السلام نالینو پدې کې او امسا او د هارون علیه السلام پټ کې او د من او سلوا سټوټي وي او د تورات سټوټي وو ان یاتیکم دا چې را بشي تاسو ته تابوتا دا سی تابوت فيه چې پدې کې سکینه دل آرامیدا اطمینان د زړونو تاسو له من ربکم د جانب د رب تاسو نه او بقیه سباقی من د شیزونه دي مما دا غسنا ترکا چې پریخي دی آل موسی معنا خپل موسی علیہ السلام و آل هارون خپل هارون علیہ السلام تحمله چې را پورته کوي به دی تابوت لرا الملائکه فرشتگانا ان فی ذلک یقینا پدې کې پس کې یعنی یقینا په دغه راتلو د صندوق د تابوت په هوا کې چې فرشتي وروړي او د طالوت علیہ السلام په کور کې یک دی نو ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیتنا خامخالو دلیل دی په بادشاہي د طالوت علیہ السلام کې لکم تاسو ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مصدقین تصدیق کوونکې پس تیار شو کسان جهاد تروانیږي او ازره یات ازره فلما پس هر کلا فصل منای خرجا چې هو طالوت علیہ السلام بالجنود بالجيش سره د لخر د بیت المقدس نن ګرمي زیاته وا قال نو طالوت علیہ السلام دی بنی اسرائیل ته ویل ان الله یقینا الله تبارک وتعالى مبتلیکم امتحان کون کرے پتا سو باندې بنهرن په نهر سرا امتحان کوي ګوره فمن پسر غسوک شربا چې ويسکل منه د نهر نه فليس پس نه بوي دي مني زماده تابعدارونه ليس اهل دين زمون د دین نه بنئ وطاعت د تابعدارو زمون نه ومن ورغسوک لم يطعمه من لم يذقه چې وي نسکلا یعنی لم يشربه چې وي نسکل د نهر نه ابو فإنه پس یقینا دغه انسان چې د مني زماده تابعدارونه دي الا مگر من هغه سوق اغترف معنا چې راوچت کړه اغترف چې راوچت کړه غرفتن یولپا یعنی لګ ګډ چې یولپا ډیر بنس کیا چې یولپا چا اوس کلینو دا هم زمونږ د تابعدارونه دي بيدیه پلاس باندې پلاس خپل باندې نو فشریبو پس اوس کلو دی بنی اسرائیلو منه د دې نهر د وبونه ففراخ پیمانه باندې الا مگر قلیلا لک منهم د دینا چې 313 کسان وغي یو لپی اوس کلی فلما پس هر کلا جاوز تیر شهود دی نهر نه هو دا طالوت علیہ السلام هم تیر شو والذین وکسانا معه چې د سره وغلق القلیل لک کسان 313 قالوا نویل دی دا کوم کسانو هغه کسانو چې په فراخه پیمانه باندې وبوس کړي مخالفت دا مرد الله کړي امام بغوی سی وې د اهل شکو دا نفاق ولو قالوا نو ولدي چاچ په فراخه پیمانه او بس کلی لا طاقت لنا نشته د طاقت لنا مونږ لرا اليوم ننرز بجالوت منا بقتال جالوت جنگ کول جالوت سرا وجنوده او لخر داغه سرا قال الذين ولوا كسانوا يظنون منا ادس او درلس کسان مؤمنانو يظنون يقينون چ يقين لرو انهم يقينا دي چ دي ملاق الله ملاقي کدن کی دي الله سرا نو دې سوال کم من فئات کم خبري بمانن تکثیر ډیر د جماعتونو لګو قليله من لګو غلبه حاصله کړي د فئاتن کثیره په جماعتو کثیرو باندې ډیرو جماعتونو باندې غلبه حاصله کړي دا باذن الله باراده الله لګ دی راځي چې ورزو په اراده د الله باندې والله الله تبارک وتعالى چې ده مع الصابرین سره د صبر کوونکو دی یعنی مدد صابرینو سره ده بس روان شو جنگ تا ولما هر کلا برزو براز میدان جنگ ته ویل کیږي ولما هر کلا برزو من ظهروا لقتال چې ظاهر شو د پاره د جنگ کار شو طالوت علیہ السلام و جنوده او لخر د لجالوت جالوتیان لرا و جنوده او لخر د غلرا قالوا نو ول دي مؤمنان 313 کسان ربنا رب زمونږه افرغ راوړې علینا پمون باندې
صبرا صبرا سمعنا یعنی دسم په صبر کې پټ کله کده برنا چا باندې یو بوقو بو واچولش لن خش نو مونږ هم داسې په صبر کې پټ کا ربنا یا رب مونږ افرغ راوړې علینا په مونږ باندې صبرا صبرا وثبت منا محکم کې مضبوط کې اقدامنا قدمونه زمونږ فی میدان الحرب په میدان د جنگ کې یعنی زړونه مونږ مضبوط کې وانصرنا او امداد وکړي زمونږ علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو د جهاد په میدان کې دا دعا ډیر کول پکار وي بس روان شو طالوت علیہ السلام سره د داود علیہ السلام پلار او بشی هم روان شو طالوت علیہ السلام د داود علیہ السلام پلار نه تپوس کوي چې ټول بچی دی را روان کړه وی او خو یو پاتې د شپون کې دی نشته وی کاش چې هغه د هم را روان کړي نو لار کې روانو چې داود علیہ السلام مخې ته راغی چې وی قتل دا خو یو ځوان دی کنه ورته وی جهاد ترازی او روان شو چې روان شو میدان ته ورسېدو نو اول جالوت راووتو میدان جنگ ته دا ډېر لوی پهلوانو جالوت د یو جنگي خولو مزدوران به نیولي ورته هغې کې به یې کاڼي اچول نو هغې باندې بیا چېرته توری اثر کولو چېرته پې توري تاثیر کولو دا ډېر غټ بلا وه میدان ته راووتله دا جالوت د البراز اعلان وکړو البراز څوک دی چې راوځي زما مقابله کې پهلوانۍ ته نو داود علیہ السلام طالوت علیہ السلام اعلان وکړو چې څوک د مقابله کوي داود علیہ السلام میدان ته راووتلو وی زه مقابله کوم او د قد نه هم ټیټو وی زه راووتم د مقابله زه کوم اولی ورته دعوت ورکو جالوت ورته غوسه شو دا شپونکیان چې د میچنوغزي ګرځي ساتي په دې میچنوغزه کې کاڼې کې خوده دای تاو کو چې په دې تندي باندې جالوت وویشتو بوټي په دننه کو دا کاڼې په دې تندي کې په اول گزار سره مردار کو چې مردار شونو هغه کې شکست ګډ شو ټول په تیخته شو جالوت مردار شو حالت تینا پاتې شو دی او تختیدله نو رب کریم وای فهزموهم پس شکست ورکو طالوت علیہ السلام او ملګرو د دی جالوت لرا فهزموهم معنی فکسروهم پس ماته کړل دی لرا طالوت علیہ السلام او ملګرو د دی جالوت لرا باذن الله منا بارادت الله پیراد الله وقتل کو داود علیہ السلام جالوت لرا جالوت مردار کو داود علیہ السلام واتاه ورک دی داود علیہ السلام الله پاک الملک بادشاہی والحکمت و نبوت وعلمه خدن کدلر مما دا سنا یشاء چې د الله اراده وا چې مرغانو سره به خبرې کوله منطق الطير خبرې د مرغانو کله کس بنبه پلاس کې ونی ولا هغه نرم و دا غینه به زغری جوړولې دته نرم کړي والله تبارک وتعالى ولولا دفع الله کچرنه دفع کول د الله تبارک وتعالى الناس خلق لرا بعضهم بعض دینه به بعض په بعض نور باندې یعنی یو بل سره بچ کی لکه صالحان چې د دې د وجنه د فاسقان فاجران بچدي عذاب په ناراضي یا بعض علما وایي چې کوم مجاهدین نه وي دا مجاهدین چې نه وي د جهاد نه دا کافران براغلیو ټول مؤمنان به قتل کړیو د دې وجنه مونږ بچیو دا جماعتونه بچ دي ولولا دفع الله کچری نوې دفع کول الله الناس خلق لرا بعضهم بعض دلینا ببعض په بعض نور باندې لفسدت الارض خامخ فاسد شی ازمکا ولكن الله لكن الله تبارك وتعالى ذو فضل خوند فضل دی على العالمين فعلم باندې ټول عالم باندې تلک داس چې بیان شو آیات الله آیاتونه د الله تبارک وتعالى دي نتلوها للمونګه عليك پدتا باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالحق منع بالصدق بصدق سرا وانك يقينا تجيل من المرسلين خامخر لګل شوی د رسولانو نه تاکید شو اغي ویلو چې لست مرسلات نه را لګل شوی تاکید شو انك يقينا تجيل من المرسلين خامخر لګل شوی د رسولانو نه